لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن بهدي مهتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وصدق رسوله النبي الأمين. الله جل شانه عم نواله عز برهانه پکائناتو کی مختلف مخلوقات، مختلف قسم انسانان اللہ پیدا کرل. اللہ جل شانه عم نواله عز برهانه انسانان پیدا کرل اشرف المخلوقات، پر ټول مخلوقات باندې بالا بهتر او برتر مخلوق الله جل شانه انسانان پیدا کړل. ځکه دا ټول مخلوقات د انسان تابع دي. د غوی غوندې زورور حیوان هم و انسان ته پروتي، انسان یې پر غاړه باندې چاړه ورتېروي. د وش غوندې زورور حیوان هم و انسان ته پروتي او انسان یې پر غاړه باندې چاړه ورتېروي. الله جل شانه عم نواله عز برهانه دا و انسان ته یو سعادت ورکوي، و انسان ته الله جل شانه یو شرف ورکوي، و انسان ته الله جل شانه پر نورو مخلوقاتو باندې برتری او بهتری ورکړله. دا د الله جل شانه پر انسانانو باندې یو احسان دی او د الله جل شانه یو نعمت دی چې الله جل شانه ما او ته راکړی دی. الله جل شانه د دې دومره نعمتو په بدله کې زما استاد څخه څه غواړي؟ په قرآن کې اعلان کوي الله جل شانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله جل شانه وایي چې ته مې پیدا کړې، دومره مخلوقات مې ستا تابع ګرځولي دي. الله جل شانه وایي ستا پر ذمه باندې یو عمل دی، هغه عمل دا دی چې ته به زما عبادت کوې. الله وایي عبادت به زما کوې. ما د خپل عبادت دپاره پیدا کړی، په دنیا کې مې د بل څه دپاره نه پیدا کړی. الله جل شانه عم نواله عز برهانه په قرآن کریم کې په بار بار باندې و انسان ته دا تنبیه ورکوي چې ورځ د قیامت را روانه ده انسانه، ورځ د حساب و د کتاب را روانه ده انسانه، ورځ هغه سخت ورځ را روانه ده انسانه. کان مقداره 50,000 سنه. الله جل شانه وایي داسې ورځ را روانه ده چې د هغې ورځې مقدار د دنیا د 50,000 کالو مقدار دی. یوه ورځ چې لمر به هم پر یوه نیزه باندې ولاړې، انسانان به بعضې تر نامه پورې، بعضې تر ځیګره پورې، بعضې تر غوږو پورې، بعضې تر نامه پورې، بعضې تر ګوډو پورې په خپلو خولو کې ډوب وي.
الله جل شانه وایي د هغه ورځې څخه وبېرېږه انسانه، د هغه سختې ورځې څخه الله وبېرېږه انسانه. داسې سخته ورځ الله وایي را روانه ده چې حضرات انبیاء کرام صلوات الله علیهم والتسلیم به په هغه ورځ باندې نارې وایي چې نفسي نفسي، الله زما سره د خیر معامله وکړي، الله زما سره د شر معامله مه کوې، الله زما سره هغه معامله مه کوې چې ته د کومو بندګانو سره کوې، د هغه بندګانو سره کوې چې ته ځنې ناراضه یې. الله جل شانه هغه عظیم رب دی، الله جل شانه هغه زورور رب دی، الله جل شانه داسې د انسانانو هغه خالق رب دی چې انسانان یې په ټولو مخلوقاتو باندې بهتره پیدا کړي. انسانان ناشکره انسانان د الله جل شانه پر ځای د دې چې شکر ادا کړي د الله جل شانه نافرماني کوي. فتنې دي، فتنې د اسمانه نه دي راشوه سوي، فتنې پر مځکه اوسېدونکي انسانان د دوی د اعمالو د وجې پر مځکه باندې فتنې دي. الله به ناراضه ولې نه وي؟ الله وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. الله وایي زما بنده زما څخه وبېرېږه، زما څخه وبېرېږه، زه ستا هغه رب یم، ستا هغه رب یم چې په یوه صحنه کې الله وایي د دنیا باچا در سره جوړوی ځم. زه بیا هغه رب یم الله وایي چې په یوه سیکنډ کې ستا ساه اخم او بیا ستا سره حساب و کتاب د قیامت په ورځ کوم. الله جل شانه زما او ستا هغه رب دی، ما او تا د الله جل شانه هغه ناشکره بندګان یو چې د الله جل شانه د دومره احساناتو نعمتو باوجوده ما او تا د الله جل شانه ناشکري کوو. د الله عبادت د الله بندگی په زبان باندې ټول دعوه کوو چې لا اله الا الله، د الله څخه سوا موږ بل رب نه منو، د الله څخه سوا موږ د بل خدای نه منو، د الله څخه سوا موږ د بل خالقیت نه منو، د الله څخه سوا موږ د بل ربوبیت نه منو. صرف واحد الله جل شانه دی چې موږ یې پیدا کړي یو او د هغه وروسته دنیا ته راستولي هم یو، د یوې قطرې اوبو څخه الله پیدا کړي یو او الله جل شانه دا جسم را کړی دی او بیا الله جل شانه په دنیا کې د زندګۍ د تېرولو توفیق الله جل شانه ما او تا ته راکړی. ما او تا د الله هغه ناشکره بندګان یو چې د الله جل شانه د یوه نعمت چې د سترګې په شکل کې دی، د یوه نعمت چې د ژبې په شکل کې دی، د یوه نعمت چې د شونډانو په شکل کې دی، د الله یو نعمت چې د غاښو په شکل کې دی. ما او تا د الله دغه نعمت هم هېر کړی دی او د دې نعمت شکریا هم د الله دا نه ده ویلې. الله به پوښتنه راځه کوي. ورځ د قیامت را روانه ده، ورځ د قیامت را روانه ده. یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الى اهله مسرورا. الله وایي و انسانانو ورځ د قیامت را روانه ده، په هغه ورځ به د ځینو انسانانو عملنامې، د ځینو انسانانو کتابچې به پر استراز باندې ورکړل سي او فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. الله وایي په هغه ورځ چې چاته عملنامه پر استراز ورکړل سوه د هغه سره به حساب کتاب اسانه کېږي. الله دې را نصیب کړي عملنامه پر استراز باندې چې پر استراز باندې عملنامه الله راکړي پر استراز باندې. الله وایي فسوف یحاسب حسابا یسیرا. د دې خلکو سره به حساب الله وایي زه اسانه کوم. دا څوک دي؟ الله دا څوک دي؟ الله وایي دا هغه زما شکرګزاره بندګان دي، زما هغه بندګان دي چې پر نعمت باندې شکر او پر غم باندې صبر وکړي. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، وروسته تر اسانه حساب کتاب. الله وایي وینقلب الی اهله مسرورا. الله وایي چې کوم انسانانو ته پر استلاس باندې عملنامه ورکړل سي د هغه کسانو سره به په ورځ د قیامت چې دوی ته حساب و کتاب اسانه سي، دوی به ورځغلي خپلو قریبانو رشته دارانو ته خپلو بچانو ته به ورځغلي په خوشحالۍ سره چې ما ته خو الله جل شانه عملنامه پر استلاس راکړه او حساب و کتاب هم را سره اسانه کړه. داسې سخته ورځ ده، داسې سخته ورځ ده. الله جل شانه وایي ګوره په دنیا کې ډېر حب چې د انسانان یو د بل سره لري، په هغو کې زیات حب مور د بچي سره لري. په هغه ورځ الله وایي
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله جل شانه وایي داسې سخته ورځ ده انسانه وبېرېږه چې مور به دې در څه زغلي، پلار به دې در څه زغلي، لور به دې در څه زغلي، زوی به دې در څه زغلي، ماینه به در څه زغلي، خاوند به در څه زغلي، قریب و رشته دار او ټول قریبان به در څه زغلي. هر سړی به په خپل غم باندې مبتلا وختوي. د هغه ورځې دپاره حساب و کتاب ته ما او تا سوچ نه دی کړی، نه ما او تا په ژبه باندې دا کلمه طیبه وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بعضې مسلمانان هم وي چې پوښتنه ځینې وکړي 6 کلمې د قرآن نه زده، دی وایي زما ژبه پونډه سوې ده چې اوس دلته حساب ورته وکړي، حساب په لاس ورکړي چې حاجي صاحب ما په تېر کال کې پلار زوی ورته وایي زوی بابا ما په تېر کال کې 1 کروڑ روپۍ ګټلې دي. چیرې دي ګټلې دي؟ دونه په پلانې شي کې، دونه په پلانې شي کې، دونه په پلانې کې. یو کال بعد پوښتنه ځینې وکړه چې ما چا 1 کروڑ روپۍ ګټلې وي بابا هغه 25 کې مې ګټلې وي، دی به تا ته د 1,000 روپۍ حساب درکړي. که ژبه پونډه سوې په دې کې هم ولا پونډه سوې، دا دلته ولې نه ده پونډه سوې؟ که د حافظه کمزورې سوې ده د دنیا او د مال پر ځای ولې نه ده کمزورې سوې چې د 6 کلمو پر ځای باندې کمزورې سوې؟ ځکه ما او تا هغه کار پر کار نه بولو، آخرت پر زندگی نه بولو، حساب و کتاب دا د آخرت یو حصه نه بولو. ځکه زما او ستا څخه آخرت هم پاته، آخرت زندگی هم پاته، آخرت د زندگی سوچ هم پاته. الله جل شانه قرآن کې وایي واما من اوتی کتابه وراء ظهره، ځینې کسان به بیا داسې چې لاسونه به تر شا تړل سوي او بیا به عملنامه په چپه لاس باندې ورکول کېږي. دا هغه کسان دي الله وایي دا هغه زما ناشکره بندگان دي، دا هغه بندگان دي چې په زندگی کې زما عبادت نه کړی، زه په معبود نه یم منلی. دا هغه کسان دي چې په زندگی کې زما خالقیت و مالکیت نه منلی. ما او تا د زندگی یوه حصه د حلال رزق پیدا کول دي. ما او تا په زندگی کې ته لږ سوچ سره وکړو چې په زندگی کې ما او تا خپل رازق واقعي الله بللی دی. که پلار زوی بولي چې دی به ما ته یو شی راکوي، زوی پلار بولي چې دی زما رازق دی، غریب سرمایهدار حاجي صاحب ته ګوري چې دی زما رازق دی، منشي خپل سیټ ته ګوري چې دی زما رازق دی، که دی نه و نو بیا به زما او ستا عقیده جوړه سوې ده، دا شرکي عقیده. رازق الله دی، مالک الله دی، هر څه کوونکی الله دی. الله وایي زه هغه ذات یم پیدا کړی ما یې. الله جل شانه وایي رزق زه درکوم، وژنم به دې زه او بیا به حساب و کتاب په ورځ د قیامت زه در سره کوم. مالک زه یم الله وایي پر هر څه باندې. الله وایي چې هر څه زما په اختیار کې دي. الله وایي ژوند و زندګي زما په لاس، عزت و ذلت زما په لاس، د رزق پراخي و کمي زما په لاس، نیز د دنیا د زندګي ټولې شعبې و حصې الله وایي زما په لاس کې. الله جل شانه عما نواله عز برهانه وایي ځینې کسان به په ورځ د قیامت داسې وي چې لاسونه به تر شا تړل سوي، پراته به وي پړمخې به پراته، الله دې مو ساتي، او لاسونه به تر شا تړل سوي، پر چپه لاس به عملنامه ورکول کېږي. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا. الله جل شانه وایي دا هغه کسان دي چې لاسونه تر شا تړل سوي، عملنامه شاته په چپه لاس باندې ورکول کېږي. کوم کسان دي؟ الله وایي هغه کسان دي چې په زندگی کې زما نافرماني کړي. او دا کسان به الله وایي دا کوم کسان دي؟ الله وایي دا هغه کسان دي چې په زندگی کې خوشحاله سوي، په زندگی کې خوشحاله، یعنی د الله د فرمانبردارۍ پر ځای باندې د مخلوق د رضا لپاره د الله نافرماني کړي، الله یې ناراضه کړي. دا هغه بندگان دي. الله وایي زما الله جل شانه وایي د دې خلکو سره به سخت حساب کوم. او فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، دا خلک به سخت جهنم ته الله وایي اچوم، سخت دوزخ ته به الله وایي اچوم. د زندگی مقصد صرف یو شی دی. زما او ستا د زندگی مقصد و خلاصه یو عمل دی، هغه دا دی چې الله جل شانه ما او ته راضي کړو. د الله رضا په څه کې ده؟ د الله رضا په دې کې ده چې الله واحد لا شریک ومنه، بیا د الله جل شانه ټول اوامر پر ځای کړه. الله جل شانه چې د کومو کارونو څخه منع کړی هغه ټول کارونه پرېږده، بیا به الله جل شانه زما او ستا څخه راضي. ما او ته چې الله جل شانه وایي زما او د شیطان مقابله سره راشي. الله وایي شیطان ستا دشمن دی، ان الشیطان لکم عدو. الله وایي دا ستا دشمن دی، فاتخذوه عدوا. الله وایي په دشمني یې ونیسه. دشمن ته خلک شورواوې نه جوړوي، دشمن ته خلک د دشمن په مشوره باندې خلک نه ځي.
الله وایي زه چې دوست یم د دوست مشوره په دنیا کې منې د دنیا په زندګي کې خلک د دوست مشوره مني که د دشمن ده د دوست مشوره مني د دشمن مشوره څوک نه مني الله وایي زه چې دوست یم ما امر درته کړی دی چې پلانې عمل وکړه او شیطان چې دشمن دی هغه مشوره درکړي چې دا کار مه کوه الله وایي دی په دشمني ونیسه د شیطان په قول مه کوه د شیطان پر لار مه ځه د شیطان هغه وساوس چې ستا و زړه کې دراچي په هغه باندې عمل مه کوه الله جل شانه الله جل شانه د کائناتو هغه رب دی د کائناتو هغه رب دی چې د انسانانو د رهنمایي دپاره الله جل شانه 1,40,000 انبیاء کرام راستولي انبیاء الله راستولي دي د سیدنا حضرت آدم علیه الصلاة والسلام او څخه ونیسې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې 1,40,000 کم و بیش زیاتو کم انبیاء کرام راغلي څه دپاره یو نبي هم د یوه نبي هم د زندګي خلاصه دا نه ده سوې چې نبي دی د دنیا پر حصول باندې کوشش کړی چې دنیا څنګه ډېره کم پر څه طریقه یې ډېره کم پر څه طریقه یې مصرف کم دنیا د دوی په نظر نیست و هیڅ هم نه وه د انبیاو کار به څه د انبیاو کار څه د انبیا کرامو کار دا و چې د امت د الله جل شانه د بندگانو رهنمایي کول د الله جل شانه بندگان د دوزخ د لارې سره اړول د جنت پر لارې برابرول بیا د انبیا کرامو مبارک راځي چې د خپل قوم افرادو به مختلف تهمتونه و بهتانونه ورته ویلي بد رد به پسې ویلي د ساحر د مجنون په نامه به یاد کړي د الله نبي ته د مکې مشرکینو وویله ولته ساحر یې بله وارې به ورته ویل نعوذ بالله چې ته مجنون یې ته لیونی د پلارو د نیکه دین څنګه پرېږدې د پلارو د نیکه هغه بوتان څنګه پرېږدې د لاتو د منا د لاتو د مناتو د عزا بوتانو عبادت څنګه پرېږدې دا د خپل قوم پیغورونه وه د یوه طرفه څخه د جناب رسول الله وسلم د دین دپاره د امت د رهنمایي دپاره د امت د جنت د دخول دپاره د الله نبي چې کوم تکالیف ګاللي دي هغه تکالیف څه دي د الله په شبې ابي طالب کې دوی مشرکینو مسلمانان بندیان کړل محاصره یې کړل یو شی هم یې نور پرېږوئ بچانو د مندو پرتو باندې د لوږې څخه مړه سوه دا حضرات صحابه وو داسې قربانۍ د دین دپاره ورکړي دي چې د مور په غېږ کې بچی د لوږې څخه مري دا وایي زه اسلام نه پرېږدم دا وایي زه دین نه پرېږدم خو چې دلته د مسجد په دروازه کې زورور کلاشینکوف یا کارملی یو چاته په لاس ورکړي او دا اعلان وکړي چې مسجد ته کار یو راغلی و پرېږدم یې نه او ته هم ځنې وبېرېږه دی زورور سړی یې زما دې قسم په الله یې چې ایمانونه خو سره معلوم دي زه هم ملا بله نه په مسجد کې پیدا خو دغه مو ایمانونه چې وروره سپین سړي خو بیخي ولاکه دره زامنو ته به وایي چې مونځ پرېږده وروره ژوند نه پیدا کېږي ژوند نه پیدا کېږي زندګي نه پیدا کېږي زندګي نه پیدا کېږي ځان بچاو ځان بچاو که د حضرات صحابو دین دلته طالب ول ما خوب لیدی ول ما دا سوچ چې موږ د صحابو هم ډېرو قربانۍ ورکړي افغانستان کې دا تېر انقلاب د جنگ په معرکه کې ول موږ در چا ډېرې قربانۍ ورکړي در نبي علیه اسلام د صحابو څخه ډېرې قربانۍ موږ ورکړي ول ماښام بیده وم خوب مې لیدی د الله نبي په موټر کې سپورې موټر بې بریکه سوی پر اترایي باندې رازغلي ول موږ مجاهدین طالبان پسې زغلو یو ډبره پیدا کړو چې د موټر وټیر ته کښېږدو ول حضرات صحابه کرام په مابین کې سپین کالیان رازغاستل د نبي علیه اسلام د موټر وټیر ته سر کښېږول دا صحابو قربانۍ وې موږ د صحابو سره ځان برابر وو د حضرات صحابو خدا د هغو په مثل یو څه ناڅه کول الله جل شانه اجر درکوي دا وایه چې د حضراتو صحابو پر لار به ځم که پر دین باندې سخته وخت راغلی لکه تیر چوز یا وس دی داسې قرباني به ورکوم لکه حضراتو صحابه کرامو چې صحابي دی د بدر په موقع باندې ولاړ دی بچی یا کافر دی پلار مسلمان وروسته دواړه هغه زوی مسلمان شو بیا ورته ویل بابا ول د بدر پر موقع باندې څو واره به مخ رالې ځان به مې درسه چپ کړي چې بابا باندې کار مه لره وایي دی وایي پلار یې ورته ویلو ول زویه ته کافر وې زه د مسلمانانو په صف کې وم ته د کفارو په صف کې وې زما چې په هغه ذات قسم مې چې زما استاد دواړو روح په لاس کې دی د بدر پر موقع ما خاص په تا پسې کتل په مخه نه رالې سړی اول به د خپل زوی غاړې ورپرېږي دا د صحابو قربانۍ وې د دین دپاره دا څه دپاره آخرت یې په یادو د آخرت د جنت د دخول دپاره
جنت د غوښتنې دپاره الله جل شانه د دین دپاره د قرباني ورکوئ. یو سړی زوی ته وایي زوی ما په تا پسې کتله چې زویه موږ خو وایو چې هر څنګه کې زوی دی وایي لاس چې پرېږدي غاړې ته لوېږي چې لوېږي غاړې ته لوېږي بس زوی مې دی نو څه په کوې زوی مې دی نو څه په کوې زوی دی نو پرېښولی خو نو نه سم پر لمانځه باندې نه سم پرېښولی پر بېلاري او پر بدماشي او پر قتل و غارت او پر زنا او پر کبابو باندې نه سم پرېښولی. الله په پوښتنه درڅه کوي چې زوی دې نه سوی پرېښولی ما پرېښی زما بنده ما پرېښی. د دین سوچ د ځان سره پیدا کول دا یو جذبه د ځان سره پیدا کول چې په ځان کې باید زه دین عملي کړم زه هغه څه وکړم چې الله جل شانه په راضي سي. الله په څه راضي کېږي؟ الله جل شانه وایي چې زما په ذاتو په صفاتو کې به زما سره څوک شریک نه ټاکي زما په ذاتو په صفاتو کې به زما سره شریک څوک نه نیسي. د هغه څه وروسته چې واحد لا شریک دی وبللم د عبادت دپاره به صرف زما عبادت کوې بندګي به صرف زما بندګي کوې او زما چې کم اوامر دي پر هغه لارو. کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. په زندګي کې تر ټولو بهتر عمل که غواړئ چې د انبیاو صفت په ځان کې پیدا کړم که دا غواړئ چې د حضراتو صحابه کرامو صفت په ځان کې پیدا کړم الله جل شانه وایي نبی علیه السلام امت شي وایي تاسې پر تمام امتو باندې بهتر امت یاست. پخوا خو انبیا کرام به داسې ولکه اوس د کلي ملایان دې کلي کې به یو نبي و په بل کلي کې به بل نبي و په بل کلي کې به بل نبي و د انبیاو د قوم رهنمایي کول. الله جل شانه قرآن کې وایي چې نبی علیه السلام آخري نبي مې در واستوئ د انبیاو کار به هر امتي کوي هر ځوان دی که سپین ږیری کشر دی که مشر نارینه ده که زنانه سپین ږیری دی که ځوان دا به څه کوي د انبیاو کار به کوي. کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. د انبیاو صفت څو چې دوی به خلک پر ښو امر کول د بدو څخه بیا منع کول. او کله کله یو سړی نه سمېږي 50 واره چې خبرې ورته کړي یا پښتانه هم وایي کږې خولې ته خلک نانواتې نه کوي سمه څه کږه خوله چې خوله کږه شوه د یوې خوا په سوک خپله ځای ته راځي. کله دا من رأى منکرا فليغير بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. دا الله نبی وایي که یو څوک پر منکر کار پر بد کار ولیدي دا الله نبی وایي په لاس یې منع کوه پلاس یې منع کوه د کاره بد کار یې راګرځوه. وإن لم يستطع فبلسانه که چې دغه استطاعت توان نه درلودی چې یو څوک یو هم دی مې درې وایي یو لغته یو هم دی مې درې وایي بیا د الله نبی وایي په ژبه یې منع کوه که په ژبه هم نسې منع کولی بیا وایي وإن لم يستطع فبلسانه فبقلبه د الله نبی وایي بیا یې په زړه کې بد زندګي اوسه وذلک اضعف الایمان. دا نو هغه کمزور ایمان دی کمزور تر ایمان دی. او زموږ خو یو ګناهګاره پر ګناه چې ووینو بد خو څه کوې د ښه سړي بد وایو د بد سړي ښه وایو چې پلانی خدای بدماش دی پلانی خدای پلانی قتل کړی دی که د یوه مسلمان په مشرق کې یو څوک مړ کړي او ته په خوشحاله زولې په ورځ د قیامت به د هغه قاتل په سب کې ولاړ. نو د الله د نبي د امت صفت به دا وي چې کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر چې امر ته به کوې پر ښو کارو باندې منع به کوې خلک د بدو کارو څخه به خلک منع کوې. دا د نبي علیه السلام د امت صفت دی او دا د انبیاء کرامو صفت دا باید ما او تا په ځان کې راولو بیا که بیا نه راولو ټول واده ده. واخر دعوانا الحمد لله.